ځکه دا بني اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام اولادو. او تاسو ته ویلو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام یو زوی حضرت اسماعیل علیه السلام او بل زوی حضرت اسحاق علیه السلام. نو د حضرت اسحاق علیه السلام په اولاد کې تر حضرت عیسی علیه السلام پورې ډیر زیات پیغمبران بلکې څومره پیغمبران چې راغلي دا په بني اسرائیلو کې راغلي، دا بني اسرائیلو کې د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي. بل طرف ته د اسماعیل علیه السلام چې کوم اولاد دي نو په هغې کې تر نبی علیه السلام پورې یو پیغمبر نه دی راغلی، صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله جل شانه په بنو اسماعیل کې را لېږلی دی. د دې وجه نه د یهودیانو ضد او عناد په دې وجه نبی علیه السلام سره چې دی په دې تمه باندې ناسو چې نبی علیه السلام به هم په بني اسرائیلو کې راځي، د یعقوب علیه السلام په اولاد کې به راځي، او هغه الله جل شانه د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راولېږو. نو دی د دې وجه نه بیا په نبی علیه السلام باندې ایمان هم نه راوړو چې دا خو په مونږ کې رانغی، دا خو د یعقوب علیه السلام په اولاد کې رانغی، دا خو د اسحاق علیه السلام په اولاد کې رانغی، دا خو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې رانغی. نو په دې کې دا ټول پیغمبران، نو دا بني اسرائیل چې دا د پیغمبرانو اولادو دی. اصل کې ابراهیم علیه السلام هجرت کړو د عراق نه شام ته، او بیا د شام نه چې حضرت یوسف علیه السلام ورک شو، بیا وروسته د مصر چې کوم دی بادشاه جوړ شو، نو بیا د بني اسرائیلو هجرت وکړو د شام نه رالل مصر ته. نو چې کله د یوسف علیه السلام زمانه ختمه شوله او بیا د فرعون دور راغی، نو فرعون او قبطیانو د یوسف علیه السلام چې کوم اولادو یعنی کوم چې بني اسرائیلو دا ټول غلامان جوړ کړل، او څومره سخت کارونه به چې کېدل نو دا به په دې بني اسرائیلو باندې کول، چېرته چې سخت کارونه به دا به بني اسرائیلو باندې کول، او د خپل غلامان جوړ کړي. نو موسی علیه السلام ګور د ازادي دومره لوی شی دی. لومبې مطالبه موسی علیه السلام د هغې نه څه کوي؟ لومبې ورته د الله وحدانیت طرف ته راوبلل چې انی رسول من رب العالمین، او بیا ته مطالبه وکړله چې فارسل معي بني اسرائیل، دا بني اسرائیل زما سره پرېږده، دا ولې غلامان کړي دي، دا پرېږده چې زه ځان سره بوځم خپل ابایي وطن ته شام ته یې بوځم او هلته ځان له آزاد ژوند تېر کړي.